الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، امام موسی کاظم علیہ السلام د موت او سوا مولا دی. د هغه شهادت مناسبت سره چې بود ورځ د مولا امام کاظم علیہ السلام د شهادت ورځ دی او تاریخ 10 رسی یعنی 10 مارچ بود ورځ د امام موسی کاظم و مولا شهادت ورځ دی. ټولو ته دا ورځ به انہوں ته تعزیت او تسلیت عرض کوم. څو نکتې و مولا حواله سره امام موسی کاظم علیه السلام حواله سره ذکر کوم چې موت او سوا امام دی. کاظم نه ہوتے ای کاظم دا څه و غوسه پیژانې والا مولا به څه دی که غوسه روغه هغه به هضم کوله، غوسه به کنټرول کوله، متین و او زیات وزنی و مولا غصې نه د مولا ډیر کنټرول و. مولا امام موسی کاظم علیه السلام یو خصوصیات دا و چې مولا مدینه کې غرباو باندې فقراو باندې ډیر پام کول و مولا و داسې پام به پکولو چې خود فقراو ته غریبانو ته بعد پاته نه لګېده چې ماښام مړی د مو ته چوک راوړي. مثلا ځنه واخیسته دي نیکی کوي، مدد کوي، د هغه تصویرونه شیر کوي، فیسبوک ته نه ډکوي، پنځو کې خبر پرشنوي. اما و مولا د شان سره فقراو سره مدد کولو څه حتی هغوی ته پاته نه لګي چې د ماښام مړی د مو ته راوړي چوک. کله پاته ولګېدله چې کله ظالم بادشاه هارون الرشید علیه اللعنه هغه څه کله مدینې نه دا مولا جلوتان کړو چې کومې ورځې مولا مدینې نه بغداد طرف ته جلوتان شو، د مغې ورځې کوم ماښام و فقراو ته پاته ولګېدله چې ماښام مړی مو ته چا راوړله. ویلي هغې ورځې چې کوم ورځې مولا امام کاظم علیه السلام مدینې نه ووتلو ماښام دغو غریبانو ته چې مړی رانوړه. سوبیل پاته ورځې د مړی څنګه نشته دی، هره ورځې به موږ ته مړی راتلله، ایمو مدد به کېدلو، د شوق و. په سبا ورځې پاته ولګېد چې وا مولا ارست شولو، قید حالت کې بوتللو بغداد ته. نو هغو فقراو ته پاته ولګېده چې ماښام مړی څه راوړله هغه مولا امام موسی کاظم علیه السلام. دا شی هیومن رایټس وي، دا شی د غرباو مدد وي چې مو مولا کولو. نه شهرت، نه دکاوه، نه فقراو عزت خرپوله، هغوی ته پاته نه ولګېده، الله پاته ولګېدله چې کله مولا جلوتان شولو. دا یوه ښکلې نکته ده. بله نکته د امام کاظم علیه السلام دا چې زندان کې پاتې شولو او دوستانو مظلوم مولا دی. زه خو زیر لیکن څه سجاد مولا نه، مظلوم سجاد مولا بیا یې زندان نه خلاص شولو، زنجیرونه یې ونه خلاص کړه. اما شیعه و انتظار و چې کله به امام مولا جیل نه خلاصېږي. 9 یا 14 سال تیر شوله مولا خلاص نشو، خو چې کله جیل هغه دروازې خلاصې شولې مولا جنازه جیل نه راووتله. هغه کوم سلوک سره چې دغو ظالمانو د بغداد په له باندې دا جنازه کېښلله. مظلوم مولا دی. ای چې کله دا مولا امام کاظم علیه السلام دوی جیل ته واچولو، ډېر خطرناک مخوفترین زندان څه رڼاو کې نشته دی. څومره بهترینه شمع انسانیت و ظلم و سره وشي جیل کې. مولا سبیل الموز به وکړلو او څه تعقیبات نماز به وکړله. هغه نه وروسته به مولا امام کاظم علیه السلام ټنډه سجدې کې کېښلله. روي دی یی چې امام به دغه ټنډه ناست کوله چې څوک پرې ورځې اذان وشي. مسلسل به مولا امام کاظم علیه السلام سجدې حالت کې و، مسلسل. و څه به ویله دغه سترګې څه دی اوښکو نه لمدې، ګیرې لمده، سینه لمده، جوړېدو به هغې سجدې کې. و څه به ویله پروردگارا مرگ مو ته آسان وګرځوي، ورځې قیامت مو ته عفو بخشش وکړي. و روي دی یی چې ما سترګې غړولې وم مولا څنګه چې ورځې اذان سره ټنډه آسکه کې وضو به نه کولو. ما هغه سبیل وضو سه به ورځې المونځ، یعنی څه مطلب مولا چې ته سجدې کې خوب نه دی کړی
او کله د زندان د مولا سی څوره کسان دي دغه دنیا پرست کسان ایوانی ما خبره وچاته کی چې کله جیل خبره راشي بیا ور باندې لرزه براندام بیا ډار بیا زنجیرونه کړونه زندانونه ډریږي قربان وي دسې مولا باندې مو مور و پلار جان و مال قربان وي چې هغه کله جیل ته نوځي و مولا پروردگار شکر ادا کوي چې الله تیرا لاک لاک شکر چې تو ماته زندان نصیب کړلو چې دغه زندان کې زه تا سره محو سخن وګرځېږم تا سره زه خبرې وکوم تا سره سجدې کې زه ذکر وکوم دسې امام دې ته مو जेलों से न डरने वाली साथ خو بیا هم ظالم داغه کوشش وکړلو چې مولا بو اسمت باندې داغ ولګوي ایوا رقاص راوسته ولا چې مولا اسمت خراب کی لیکن رقاص اثر رقص کو هر څه وک خود مولا سجده کې فار خود نه راغللو چې یو واغ د سي راغللو چې هغه رقاصه مجبور شو مولا نه څټ تا ودرېدله ساره سجده کې کېخللو او د مصر یوسف ته گویا پیغام ورکو اے د مصر یوسف اے معصوم نبی ایتا کمال داغه ده چې ځان د زلیخا وسطلو لیکن فخر یوسف حضرت امام کاظم علیہ السلام نه صرف ځان بلکې هغه رقاصه گناهانو نه وسطله دربار ته راغله بادشاه د ورتکا هارون رشید څه وشول هغه دا غوښتل چې مولا بدنام کی نعوذ بالله اسمت باندې داغ ولګي هغه رقاصه د مولا سجده ذکر وکړلو او د مولا کشف ولا ذکر وکړو چې مولا مستر کو نه پردې څنګه لري کړلې او څنګه هورو طواف کولو مولا نه هغه لفت نه ور کولو ورته د کوم در ما زندان ته دی پرستولی چې ته موته مولا فضائل ذکر کې هاو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے د ډېر کوشش وکړو خو لیکن دا شمع انسانیت شمع اسلام دا چوک نشي خاموش کوي یک یو حدیث د مولا ولا ذکر کوم نور ډېر احادیثونه دي ګرانبها حدیثونه خدا حدیث باندې بسواله کوم چې امام علیہ السلام یہی چې حقیقی علم نن هار سره لګیا دی ډپارټمنټ دی سپیشلایزیشن دی ډیګری دی اما وام ولود تخیی چې حقیقی علم کوم یو دی وجدت علم الناس فی 40 حقیقی علمونه کای انسان په فائدې باندې رسغت څلورو سټیپ باندې تقسیم دی اولها ان تعرف ربک ایتو بهترین علم دا د خپل رب د پیژندا یغه پیژنګولی وکا غي اقرار وکا ان تعرف ما صنع بك و دا او پیژندا چې خدای تو سره څه وکړل تو سه څه کړی دی خداوند عالم دا څوره بهترین تصویر د تو جوړ شوی دی څوره بهترین نظام کې ایتو تخلیق شوی دی اسمان او زمین مانس کې تو خپل ځای در کو مسخرات د تا ته مختخ پو کې چولی دی کائنات خپل خدای لګو پیژندا تو سه څوره بهترین سلوک وکړلو ان تعرف ما اراد من پکور دی تو حقیقی علم داده چې ته دا شی پیژنې خدای ته نه غوړی شي هغه پیژندا خدای ته نه چی غوړی هغه پیژندا ان تعرف ما یخرجک من دینک او دا یو پیژندا چې کوم شای دی چې هغه باعث جوړیږي چې هغه باندې ته دین نه وزي بی دین شي سره د شی نه ته پکور دی پیژندې هغه شی نه چې دین نه ته وبسي هغه پیژندا بدعات زری سره شرک زری سره انحرافات زری سره الحاد زری سره هغه شی نه دو پیژنده چې سبا د سنوي چې جنا علومو کې ورنوځي یو څو سنټنسز واجی نبیته د الحاد د کفر د ګناهانو او الله نه انکار شکار شي پروردگار نه داده ده چې د امام موسی کاظم چې باب المراد ده باب الحوائج ده اهل سنت هم ایمولونه او ته معتقد دي بقیدا بغداد د مولا سره ترسي خدای نه دعا کو مسافرانو ته دعا کو بیمارانو ته کو چې خدای د باب المراد نه هر څه د خپل برخه نصیب کی دنیا کی زیارت اخرت کی متشفات نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.